چونکه ما او ته د دغې معاشرې خلک یو او چې په دغې کور کلي وطن او په معاشره کې کوم یو شی کېږي نو ما او تا ته د هغې خبر را رسي. نن سبا میډیا دور دی، په یو ګوټ کې یو کار وشي په سیکنډو کې ما او تا د هغې نه خبرېږو. ذرایع اسباب د خبرتیا نن سبا ډیر دي. نو که مونږ او تاسو وګورو، زما او ستا ډیر په افسوس باندې یاما د مسلمان او د مؤمن معاشره ده، اهل ایمان او اهل اسلام معاشره ده. خو که په هغې کې تاسو وګورئ په میډیا باندې به تاسو خبرېږئ د مسلمان په ناحق باندې قتل دا ډیر زیات عام دی. او دا یاد لره د انسان په بے حرمتۍ کې لکه څنګه چې حرمت زیات دی، عزت د هغې اپوزیټ دی بے حرمتی، بے عزتی. د انسان په بے حرمتۍ کې او د انسان په بے عزتۍ کې ټولو نه لویه بے حرمتي او بے عزتي دا ده چې هغه ته بې ګناه ناحق قتل کړي. دا 2-3 ورځې وړاندې خبره ده، زمونږ په طرفونو باندې ډېر کسان داسې قتل شو، پېښور په طرف باندې. دا اوس دا په ډبېرې خبره ده چې د ځمکې خبره وه، په اخبار کې هغه بیان ما وکاته، په میډیا باندې به تاسو هم خبر شوي یې. د عام د ځمکې خبره وه، یا د ستا ده او یا د زما ده. دا مسله په ډېرو طریقو باندې انسان حل کولی شي، خو کس راغی او چا چې ورسره په ځمکه باندې دعوه وه د هغه په کور باندې ورننوته، A to Z ټول یې قتل کړه. یعنی د هغه نارینه، د هغه زنانه، د هغه مشران، د هغه کشران، د هغه ماشومان، اول نه اخر پورې یو فرد یې هم پرې نه ښوده، ټول یې قتل کړه. یعنی کلمه گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمه گو انسان را اولگی دا او کلمه گو خلق یا پنا حق باندې قتل کړه. او ما او تا ته بالکل د دې خبرې احساس قدرم نه کیږي چې ما څه شی وکړه یا ما زیاتی وکړه یا ما په ځمکه باندې یو لویه نعوذ بالله ګناه وکړه یا ما فساد وکړه یا دا زما څه شی وکړه، ظلم زیاتی ما وکړه که ما ونه کړه. د دې خبرې احساس ما او تا ته بالکل کیږي نه. داسې به تاسو خبرېږئ دلته دا فلان کس چې قتل که په ناحق باندې، هلته فلان کس قتل که په ناحق باندې. ډیر زیات چې دی په ځمکه باندې د مؤمن مسلمان په ناحق باندې قتل روان دی. په معمولی خبره باندې، تکرار باندې، جیداد باندې، پیسو باندې یا په بل شي په ځمکه باندې دا زما دی او دا د ستا دی. بیا ځان ته ماشاءالله په مسلمانانو کې یو قوم دی، هغه ځان ته پښتون قوم یي، هغه ځان ته لږ ډېر مسلمان یي، هغه ځان ته لږ ډېر داسې منځګزار او روژه نیونکی او حج کوونکی هم ځان ته یي، او ډېر ځان ته داسې ځان ورته ښکاري چې په اسلام باندې په ټولو قومونو کې زیات عمل زه کومه، داسې ورته ځان ښکاري. او بیا د هغه کرتوت او د هغه اعمال وګوره، که 3 کسان مخې له راشي هغه هم قتل کوي، او که 10 کسانو له مخې له راشي بغیر د سوچ او فکر نه نعوذ بالله په ناحق باندې بیا هغه هم قتل کوي. دا مسلمانی ده. ته څه چې دا کوم فساد ما په ځمکه باندې وکړه، دا کوم ظلم
ما پس مکه باندې وکړه دا ما عام کار وکړه الله په ذات باندې قسم چې دا کوم کار تا وکړه چې په دغه کار باندې ربم در نه بیزاره دی او قیامت په ورځ باندې به رسول الله مبارکم در نه بیزاره هدایت در مخ به در نه اړی رسول الله وای ورته چې نن ستا په دې ورځ باندې خپل کار دی ستا الله جل جلاله سره دا دومره عام وینه دا د مسلمان دومره سپکه شوه دومره بے قدر شوا دومره عام شوا نعوذ بالله چې ما او تا شایم نخکاری که یو دی او که دو دی او که لستی راشه قتل کړه او لاړ شه خبره ختمه نن خو تا خپله مدعا چې څه وه یا د هغه ثابته کړه او یا د وګټله او یا څه خو قیامت په ورځ باندې ته د خپله مدعا د الله په دربار کې نشي ثابتولی د قیامت په ورځ باندې د الله په دربار کې ته په خپل دغه کار باندې جواب بیا نشي کړای یو طرف ته ذلیل او خوار به ولاړې خاسر تاوانی د الله جل جلاله په دربار کې به ولاړې نو دی وجنا د انسان ټولنا لوی بے حرمتی بے توقیری او بے عزتی دا څه شی دی دا بے گناه او ناجائز د هغې قتل دی د هغه قتلول دی